أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د خلفاء الراشدين د سیرت پنځمه فته. محترم ورونو، په تېره څلورمه فته کې موږ هغه واقعات بیانول چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت دپاره د اصحاب کرامو د مشرانو سره مشورې کولې، او ومویل چې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه سره تر مشورې کولو وروسته یې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه راوغوښتی او هغه ته یې وویل: یا ابا عبدالله، عمر ابن الخطاب څنګه سړی دی؟ د هغه حال راته ووایه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل: ته تر ما ډېر په خبر یې یا خلیفة رسول الله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: بیا هم د هغه په باره کې ستا رأیه څه ده؟ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل: زما په پوهه څونه ښه والی چې د عمر په د باندني او ظاهري حالت کې دی، د ننه تر دغه حال نور هم ښه او بهتر دی، او په موږ کې د ده په مثل سره څوک نسته. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل: رحمك الله یا ابا عبدالله، دغه زما خبرې د چا سره مه بیانوه. عثمان رضی الله تعالی عنه وویل: ښه دی، داسې به وکړم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا هم ورته وویل: که د خلافت نه کړي قبول او پرېښاوه، تر تا به تېر نسم، او زه نه یم خبر، ښایي هغه یې پرېږدي، او د ده دپاره خیر همدا دی چې ستاسې د کارو څخه د هېڅ شي ذمه وانخلي. حتی زما د خپل ځان دپاره دا خوښه وه چې ستاسې د کارو څخه فارغه وای، او زه د هغو کسانو څخه وای چې پخوا لا تېر سوي یا وفات سوي دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې د دغو دوو جلیل القدر اصحاب کرامو په مشوره کفایت ونه کړي، بلکې په دغه موضوع کې نور هم د هر هغه چا سره مشوره کول چې هغه د فکر او عقل خاوند بلی. سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه یې راوغوښتی، اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه یې راوغوښتی. نور یې هم د مهاجرینو او انصارو سره د دې دپاره مشورې کولې چې د مسلمانانو پر هغه چا اتفاق سي چې تر ده وروسته به د دوی امیر وي. دا د دې دپاره چې هغه د سقیفې د اختلاف ورځ بیا تکرار نسي. د دغې موضوع خبر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر کور د باندې ووتی. په خلقو کې هغه خبرې بیانېدلې چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په باره کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او نورو مشوره کوونکو په منځ کې سوي وې. نو ځکه ځینې مسلمانان د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شدت او تندۍ په سبب په دې بیره کې سوه چې خلق به پرده راټول نسي. نو دا یې قصد وکړي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورسي او د خلافت دپاره د حضرت عمر د نه انتخابولو غوښتنه ځینې وکړي. د دغې ډلې مشر د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مشهور صحابي طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته د ورتلو اجازه وغوښتل
اجازه ورکول شوه او کور ته ورغله. طلحه رضی الله تعالی عنه وویل یا خلیفة رسول الله که ستا رب دا پوښتنه در څخه وکړه چې ولې د عمر د مسلمانانو خلیفه وګرځاوه، ته به څه ورته وایې؟ او ته یې وینې چې دی ستا په وجود کې د خلقو سره څومره شدت کوي. دا که دی ستا تر مرګ وروسته د خلقو سره یوازې پاته سي، څه حال به یې وي؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د طلحه څخه یې د دغه دریځ توقع نه درلودل، په قهر سو او پر خپله کورنۍ یې غږ وکړي ما کښېنوئ. او بیا یې وویل زه به الله جل جلاله ته ووایم ستا پر بندګانو مې ستا د بندګانو ښه بنده والي وګرځاوه. او بیا یې طلحه رضی الله تعالی عنه ته وویل زما دغه خبره وهغو کسانو ته ورسوه چې په دغه رأی کې ستا ملګري دي. بیا یې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه راوغوښتی او هغه یې امر کړی چې ولیکه. دا هغه څه دي چې په هغه سره ابوبکر ابن ابي قحافه په هغه وخت کې امر کړی دی چې د دنیا څخه یې د وتلو آخري وخت و او آخرت ته د ورتلو اول وخت و. دا داسې وخت دی چې درواغجن صادق ګرځي، د فاجر یقین حاصلیږي او کافر مسلمانیږي. ما بس په دغه وخت کې بېهوشي پر راغله. د شخص یا سړي نوم یې د هغې بېهوشي په سبب نه که یاد چې پر در راغله. خو عثمان رضی الله تعالی عنه ولیکل ما عمر ابن الخطاب خلیفه وګرځاوه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دغه د عمر ابن الخطاب نوم د هغې بیرې په سبب ولیکئ چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه به د نامه تر یادولو د مخه وفات سي او بیا به مسلمانان تر ده وروسته د خلیفه په انتخابولو کې په اختلاف او بې اتفاقي کې ولویږي. او دغه نوم یې هم د خپله ځانه څخه نه ولیکئ بلکې ده ته دا ور معلومه وه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څوک د خلافت دپاره اختیاروي. ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر دغه وخت د مخه د نورو اصحاب کرامو او په خپله د عثمان رضی الله تعالی عنه سره هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په باره کې مشورې کړې وې. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر هوښ سو نو یې عثمان رضی الله تعالی عنه ته وویل هغه څه چې لیکلي دي راته ووایه. عثمان رضی الله تعالی عنه وویل ما پر تاسې عمر ابن الخطاب خلیفه وګرځاوه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل الله اکبر، داسې را معلومیږي چې ته پر دې وبېرېدې چې د نامه تر یادولو د مخه به زما روح ووځي او خلق به سره مختلف سي او د دغه اختلاف په سبب به په فتنه کې ولویږي. الله جل جلاله دې د اسلام او مسلمانانو له طرفه د خیر بدله او جزا درکړي. پس له هغه څخه چې دا یې ولیکل ما عمر ابن الخطاب خلیفه وګرځاوه، نور یې هم پسې ولیکل د هغه امر اورئ او اطاعت یې کوئ او ما د ده په انتخابولو سره د الله او رسول الله او د هغه د دین د ځان او ستاسې د خیر په باره کې قصور او کوتاهي نه ده کړې. که دا عدل کاوه دا زما علم دی او هغه زما ګمان دی چې د ده په باره کې لرم، او که په ده کې تغییر راغلی یعنی بې له عدله بله لار اختیار کړه، هر چاته د خپل عمل جزا ورکول کیږي. زما اراده د خیر ده او په غیبو نه یم خبر. د لیک په آخر کې دغه آیات شریف ولیکئ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، چې دا د سورة الشعراء 208 نمبر آیات دی. یعنی ژر به پوه سي هغه کسان چې ظلم یې کړی دی چې کم ځای ته به بیرته ولاړ سي، یعنی پس له مرګه به ډېر بد ځای ته ولاړ سي. او بیا یې ولیکل والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امر خلق په مسجد نبوي کې سره راټول شو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خونې د کلکین څخه ورته وویل
ای خلقو، زه د دنیا څخه وتونکی او آخرت ته ورتلونکی یم، او ما ستاسې د کارو د اداره کولو دپاره هغه څوک اختیار کړی دی چې په دغه ورقه کې نوم لیکلی دی. د هغه خبرو ته غوږ نیسئ او اطاعت یې کوئ. آیا تاسې په هغه چا راضي یاست چې ما د هغه په باره کې د خلقو سره مشوره کړې ده او ما ستاسې دپاره اختیار کړی دی؟ خلق ویل هو، موږ راضي یو یا خلیفة رسول الله. خو حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل بې له عمره په بل چا نه یو راضي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تبسم وکړي او ویل هغه عمر ابن الخطاب دی، خبرې ته یې غوږ نیسئ او اطاعت یې کوئ. په والله ما بې له خیره بل څه نه دي ځینې لیدلي. ټولو مسلمانانو د حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په شمول د دغه امر اطاعت او فرمانبرداري وکړه او دغه امر یې په پراخه سینه قبول کړي. بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلقو څخه پوښتنه وکړه نن کومه ورځ ده؟ خلقو ویل دوشنبه. بیا یې وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کومه ورځ رحلت وکړي؟ خلقو ویل په دوشنبه. نو یې وویل الهي په نن شپه کې مې مړ کړې. بیا یې وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په څه شي کې کفن کړل سو؟ خلقو ویل په 3 کفنو کې. نو ویل زما دپاره هم 3 کفنه تیار کړي او غسل به زما ښځه اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها راکوي. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د زکندن وخت. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها خپل پلار ته د هغه د زکندن په وخت کې ورغله او ژړل یې. پلار یې د ژړا څخه منع کړه. بیا یې وسنګ یا بغل ته کښېنستل. د پلار په باره کې د مرثیې یا د غم بیتونه ویل. خو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا عایشه بیتونه مه وایه بلکې ووایه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. چې دا د سورة قاف 19 نمبر آیات دی. یعنی د مرګ سختی او بېهوشي د دې دپاره راغلی چې هغه د پیغمبرانو خبرې په خپلو سترګو سره وویني او حق سره وویني او حق ورته ښکاره سي. نو په دغه وخت کې به منکر انسان ته وویل سي دا هغه مرګ دی چې ته به د هغه څخه ګوښه کېدې او هغه دې نه مني. هغه آخري جملې چې تر وفات د مخه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر خوله راوتلې دي دا وې توفني مسلما والحقني بالصالحين. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ثانی اثنين یار غار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ د دوشنبه په ورځ مازیګر یا تر مرلېدلو وروسته وفات سو. د جنازې لمونځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر ادا کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای د هغه په مبارکه حجره کې ښخ کړل سو. قبر ته حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحه او عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنهم اجمعین ورکشته سول. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مریضۍ په وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لمانځه امامت کاوه. کله چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات سو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل یا ابا بکر هغه څوک چې تر تا وروسته دي هغه دې ستړي کړه. دغه جمله ډېره لویه معنا لري. یعنی تا داسې عمل او کارونه وکړه کم څوک چې تر تا وروسته راځي هغه دغسې عمل بې له ډېرې ستړیا او بې له ډېر زحمته نشي کولی. ستا پر لار تګ کول د ستړیا او زحمته څخه خالي نه دي. هغه کارونه چې تا شروع په کړې ده چې هغه د فارس او روم فتح ده او تر دغه ځایه دې را رسولې ده. وروستني خلق به یې په ډېره ستړیا او تکلیف
پسې پوره کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر خلافت د مخه د ټوکرانو تاجر و. پس له هغه څخه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه وټاکل شو، بیا یې هم غوښته چې د خپل کورنۍ د مصرف پیدا کولو لپاره هغه خپل تجارت وکړي. نو یې په سهار کې ټوکران پر اوږه اچولي و او بازار ته تللی. خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنه د دې کار څخه منع کړي. ویل که ته په تجارت مشغوله سې، د خلقو کار او خدمت در څخه پاتې کېږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل نو خپل کورنۍ ته خواړه د کومې خوا ورکم؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل موږ د مسلمانانو د بیت المال څخه ستا نفقه درکوو. نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په موده کې د کور مصرف د بیت المال څخه ورکول کېدی. خو د مخه تر دې چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات شي، امر یې وکړ او ویل ټول هغه مال یا هغه مصرف چې د خلافت په موده کې د بیت المال څخه ماته راکول شوی دی، هغه د حساب او جمع کړل شي. پس له حسابه دا معلومه شوه چې 8000 درهمه د رضی الله تعالی عنه ته ورکول شوي دي. دغه 8000 درهمه په 2 کاله او 3 میاشتې کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ټولې کورنۍ مصرف شوی و. اوس نو دغه مصرف د هغو مصارفو سره قیاس کړي کوم چې نن ورځ د مسلمانانو د بیت المال څخه د ځینو حاکمانو په شخصي او بې ځایه خرڅو لګول کېږي. نو خود به مسلمان ملتونه دغه د دربدرۍ په حالت کې وي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې دغه 8000 درهمه دي بیرته زما د شخصي مال څخه د مسلمانانو بیت المال ته ورکړل شي. که زما شخصي مالو دغه مبلغ نه کوي پوره، هغه پاتې دي زما د اولادو د مال څخه واخیستل شي او بیت المال ته دي ورکړل شي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه کار د دې لپاره کاوه چې د مسلمانانو د بیت المال څخه نه شی اخیستی او نه خوړلی وي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې وفات شو چې هم زاهد او هم عابد و، هم پرهیزګار او هم کریم و، هم صدیق او هم مجاهد و. په داسې سخت او مشکل وخت کې د مسلمانانو قیادت او رهبری وکړه چې بیا په تاریخ کې دغه سخت حالات پر مسلمانانو نه دي راغلي. فتوحات او د اسلامي دولت پراخه کېدل د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر قیادت لاندې شروع شوه. او د چا په مقابل کې شروع شوه؟ د هغه وخت د دنیا د هغو دوو لوی قدرتو په مقابل کې چې فارس او روم وه. الله جل جلاله دې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه راضي شي او الله جل جلاله دې د اسلام او ټول امت مسلمه له طرفه د خیر جزا او بدله ورکړي. همدارنګه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر خپل وفات مخه وویل د ابو بکر د کورنۍ سره بیل دغه یوې اوښې چې موږ یې شیدل وشو او بیل دغه یو مرئی چې د مسلمانانو تورې جوړولې او زموږ خدمت یې کاوه بل شی نشته. نو که زه مړ شوم دغه 2 شی و عمر ته ورکړي. کوم وخت چې دغه 2 شی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورکړل شوه، هغه وویل الله جل جلاله دې پر ابو بکر ورحمېږي، هغه څوک یې ستړي کړه چې تر ده وروسته دي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د ده رضی الله تعالی عنه سره د جنتو په فردوس اعلی کې یو ځای کې. آمین ثم آمین. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت د 14 کال د جمادی الاخر په میاشت کې د دوشنبه په ورځ مازیګر یا پس له ماښامه پس له 15 ورځو مریضي وفات شو. انا لله وانا الیه راجعون. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دون حیا درلودل که بچا د په حضور کې د اوصاف بیان کړل، د رضی الله تعالی عنه تر سترګو به اوښکې راتوی شوې او خپل مشهور دعا به وویل الهي ته په ما تر ما ښه خبرې
او ما تر هغه ښه وګرځوې چې دوی پر ما ګمان کوي، او هغه څه راوبخښې چې دوی نه دي په خبر، او ما دغه د دوی په وینا مه ماخوذه کوي. د امام محمد الباقر رضی الله تعالی عنه څخه چې د امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه پلار دی روایت دی چې ویلي پس له هغه څخه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په کفن کې پټ کړل سو، حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته ودرېدی او ویل د هیچا هغه عمل نامه چې دی د هغې سره د الله جل جلاله په حضور کې درېږي ماته دونه نه ده خوښه لکه د دغه چا عمل نامه چې په کفن کې پیچل سوی دی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت موده 2 کاله او 3 میاشتې وه، او د وفات په وخت کې عمر 63 کاله و. دا هغه عمر دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم پر دغه عمر رحلت کړی دی. الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لکه څنګه چې په ژوند کې سره یو ځای کړي وه، دغه رنګه په تربه، هدیره او حجره کې سره یو ځای کړه. ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم په هغه حجره کې ښخ کړل سو چې تر ده د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته ښخ کړه سوی و، چې دغه حجره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت د مخه د حضرت عایشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وه د استوګنې خونه وه. دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مختصر تاریخ وو. دا هغه څوک دی چې لیکونکي د ده د فضایلو په لیکنه سره د ده قدر نه لوړوي، بلکې د خپلو ځانو او خپلو لیکنو قدر په لوړوي، ځکه چې دوی د دې وړ او لایق وګرځېدل چې د دغسې لوړ او عظیم شخصیت په باره کې لیکنه وکړي. الله جل جلاله دې در باندې ورحمیږي یا ابابکر. څونه چې خلک ستا د شوالي په باره کې فکر کوي یا یې ستا د شوالي په باره کې لیکنې کړي دي، ته تل او همیشه تر هغه ډېر ښه او ډېر بهتر یې. محترم ورونو، زه نسم کولای چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه 25 کلنی هغه ژوند چې په اسلام کې تیر کړی دی په پیتو یا په لیکونو کې بیان کم، او د هغه د ژوند فضائل واقعات دونه ډیر دي چې په پیتو او کتابو کې ځایږي هم نه. نو به په دغه لږ سره کفایت وکړو او اوس به د سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په باره کې وغږیږو. ورونو، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر پیژندلو وروسته به د تاریخ او اسلام د یوه لوی قهرمان سیرت او مختصره پیژندګلوي درته بیان کم، ځکه په وروسته کې زموږ راتلونکی بیان د دغه قهرمان د ژوند او اعمالو په باره کې دی چې دغه قهرمان سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی. زه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تاریخ نه لیکم او نه تر نورو خلقو د ده په عظمت ډېر خبر یم. صرف زما کوشش دا دی چې په دغه لیکنه کې زه او لوستونکي څو لحظې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خاطرو او ملګرتیا کې ژوند تیر کو، د هغه چا سره ژوند وکړو چې د ده په ژوند مو نه دي ورسره لیدلي، خو د هغه نه لیدلو عوض او بدل په دغه بحث کې لاس ته راوړو. د داسې معلم سره څه موده واوسېږو چې مثل یې په معلمانو کې نسته، او د ده په ملګرتیا سره د څو لحظو دپاره د خپل ژوند قیمت لوړ کړو. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د نسب سلسله په داسې ډول سره ده: عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن الرياح ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر،
او فهر هغه څوک دی چې لقب یې قریش دی. نو عمر رضی الله تعالی عنه په قریشو کې عدوی دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په کعب ابن لؤی کې یو ځای کېږي. د عمر رضی الله تعالی عنه مور حنتمه بنت هشام المخزومیه د ابو جهل خور ده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په عدی ابن کعب کې یو ځای کېږي. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قبیله د قریشو د سفارتي چارو مسؤله وه. یعنی کبه په خپل د قریشو یا د قریشو او نورو قبیلو په منځ کې اختلافات او مشاجرات پیښ شوه، د هغو مشکلاتو حلول یا د هغو قبیلو سره د جنګ کولو فیصله د قبیلې وظیفه وه او د قبیلې بیا دی رضی الله تعالی عنه د پوهې او حکمت په سبب دغه کار دپاره انتخاب کړی و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د جاهلیت په وختو کې ټول هغه کارونه کول چې کفارو او مشرکانو کول. کله چې امیر المؤمنین وګرځېدی یو ځوان ورته وویل: یا امیر المؤمنین، تاسې چې دغه د کفر او شرک کارونه کول، آیا تاسې عقل نه درلودی؟ د رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وویل: زویه، موږ عقل درلودی خو زموږ سره هدایت نو موجود. د انسانانو دپاره د عقیدې مسایل یوازې په عقل او حسب سره نه حلیږي، بلکې بې له هغه هدایت څخه چې د رب العالمین له طرفه څخه وي اصلاح په وجود نه راځي. څونه ډېر مفکرین، فیلسوفان او پوهان ګمراه سوي او پر غلطه لار تللي دي. دوی عقلونه درلودل مګر د الله جل جلاله څخه د هدایت غوښتنه نه ده کړې او هغه الهي هدایت نو ورسره ملګری. نو عمر رضی الله تعالی عنه بې اسلام هیڅ شی نه و، بلکې اسلام هغه شی دی چې د عمر رضی الله تعالی عنه هغه دننه استعداد یې راویښ کړي او پر سمه لار یې رهي کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د فیل تر کال 14 کاله وروسته زیږېدلی دی چې په دغه حساب سره تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 14 کاله کشر و. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اسم کنیه ابو حفص بی چې نسبت یې د رضی الله تعالی عنه ولور حفصه رضی الله تعالی عنها ته کېږي چې ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه ده او حفص په عربي کې د زمري وچیچې ته ویل کېږي. مګر دلته یوې بلې باریکۍ ته هم متوجه سي. دا هغه عمر دی چې په جاهلیت کې د شرم او پیغور په سبب ژوندي لور ښخول او په اسلام کې د اسم کنیه نسبت ولور ته کېږي، یعنی ابو عبدالله نه ورته ویل کېږي چې نسبت یې د ده وزوی عبدالله ته وسي، بلکې ابو حفص ورته ویل کېدل چې نسبت یې ولور ته کېږي. دا هم هغه شرف دی چې اسلام وښځې ته ورکړی دی. د عمر رضی الله تعالی عنه لقب فاروق دی چې دغه لقب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورکړی دی او دغه لقب د اسلام په تاریخ کې په یوه ډېره عظیمه او شانداره ورځ ورکول سوی دی. کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان سو او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: موږ ولې خپل دین پټوو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمر رضی الله تعالی عنه په غوښتنه د 40 نفرو مسلمانانو سره چې ټول مسلح وه د ارقم ابن ابي الارقم د کوره څخه په 2 صفه یا 2 قطاره کې راووتی چې د یوه صف په سر کې حمزه ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا اسد الله شهید الشهدا رضی الله تعالی عنه رهیو او د بل صف په مقدمه او شروع کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه رهیو. مسلمانانو تهلیل او تکبیر وایه، راغله پر کعبه شریفه طواف وکي او بیرته ولاړه. نو الله جل جلاله د رضی الله تعالی عنه په اسلام سره د حق
او باطل په منځ کې فرق او جلاوالی راوستی، چې دغه هم د فاروق ترجمه ده. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اسلام، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د اسلام قسم د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند په کتاب کې په تفصیل سره بیان کړی ده، چې دلته تکرارول لازم نه بولم، خو بیا به هم ځینې حالات په اختصار سره بیان کم. امام ترمذی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، او امام طبرانی د عبد الله ابن مسعود او انس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك بعمر بن الخطاب او بابي جهل بن هشام. یعنی الهی په دغه دوه نفرو کې چې یو یې عمر بن الخطاب دی او بل ابو جهل ابن هشام دی، چې هر یو تا ته خوښ وي په هغه سره اسلام معززه کې. نو د دغه دوه نفرو څخه په الهي دربار کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه خوښ وو، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا د ده په باره کې قبول شوه. څرنګه چې عمر ابن الخطاب پوه، عاقل، هوښیار، خطیب، قوي او قوال سړی وو، د همت او عزم خاوند وو، د هر کار اراده چې به وکړه هغه کار به تر اخره رساوه. همدارنګه عمرو ابن هشام چې ابو الحکم ورته ویل کېده او په مسلمانانو کې یې نوم ابو جهل وو، هغه هم د عزم خاوند، خطیب او د قریشو د مشرانو څخه وو. د دغه دوه نفرو داخلي استعداد د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه نو پټ، او دا هم معلومه خبره وه چې په مسلمانانو کې د دغسې چا وجود لکه عمر ابن الخطاب یا عمرو ابن الهشام و اسلام ته ډېره مرسته او کومک رسولی سوای. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دعا کول چې الهي په یوه د عمرینو اسلام معززه کړي، که یو د دوی څخه مسلمان سي اسلام په قوي کیږي. مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا قبلېدل د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په نصیب شوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د طبیعت په تیزی او تندی سره مشهور او معروف و، قهرمن او شدید سړی و، او ډېر ځله مسلمانانو د ده څخه قسم قسم آزارونه لیدلي دي، او دا معلومه ده چې د ده په دننه زړه کې ضد او نقیض مشاعر موجود و. له یوه طرفه یې د هغو عاداتو او تقالیدو احترام کاوه کوم چې د ده پلرو او نیکهګانو ورپرې ایښې وه، او له بله طرفه یې ځان و هغه لهو او لعب، خواهشاتو او شهواتو ته ور ایله کړي وو کوم چې ده او د ده ماحول عادت ورسره درلودی. خو بالمقابل د مسلمانانو لمونځ او دا چې دوی د خپلې عقیدې په لار کې دغه سخت آزارونه قبلوي ښه ورته ایسېدل، او بیا د ده په عاقل زړه کې شک او تردد و چې ممکن دغه شی چې اسلام و هغه ته بلنه کوي تر دغه نورو کارو ښه او بهتر وي. په فکر او دماغ کې یې دغه ضد افکار پرله اوښتل، او بیا به خاموشه سوه. خو د ده د اسلام په باره کې چې روایتونه سره راټول کو، خلاصه یې داسې راوځي: یوه شپه ده غوښتل چې تر کور د باندې شپه تېره کړي، نو حرم شریف ته ورغلی او د کعبې شریفې په پوښ ننوتی. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ولاړ و او لمونځ یې کاوه. په لمانځه کې یې سورة الحاقه شروع کړي. عمر رضی الله تعالی عنه و قرآن مجید ته غوږ ونیوی، او د هغه ترکیب او تالیف یې ډېر خوښ شو. نو وایي ما د خپله ځانه سره وویل لکه څرنګه چې قریش وایي په والله دی شاعر دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې دغه آیاتونه تلاوت کړه: انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یعنی بشکه خامخه دغه قرآن د مکرم عزتمن رسول قول دی،
او دا قول د کم شاعر قول نه دی. تاسو ډیر لږ ایمان راوړي بلکې نه مؤمنان کېږي. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي ما د ځان سره وویل چې شاعر نه دی نو کاهن دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف تلاوت کړي ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. او دغه قرآن د کاهن قول نه دی لکه تاسو چې ګومان کوي. تاسو لږ پند اخلي بلکې هیڅ پند نه اخلي. تنزیل من رب العالمین. دغه قرآن د رب العالمین له طرفه نازل شوی دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پاته صورت تر اخره ووایه. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي یو څه تر تاثیر لاندې سوم اسلام مې وزره ته رانږدې سو. دا هغه د اسلام تخم و چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زړه کې کښېښول سو. مګر هغه د جاهلیت آثار او تقلیدي قومیت د پلرو او نیکګانو د دین لویوالی پر دغه حقیقت چې د پر زړه یې غږ کاوه غالب و. بیا هم په خپل عمل کې د اسلام ضد او د مسلمانانو دشمن و. د هغه خپل زړه په پټ شعور لا نه وقانع. همدارنګه د په د باندني ژوند کې هغه اول نرموالی چې په دې کې ولیدل سو هغه وحبشې ته د مسلمانانو د هجرت په وخت کې و. مسلمانانو خو د قریشو د ظلم او آزارو په سبب یو په بل پسې په پټه حبشې ته هجرت کاوه. نو د مسلمانانو څخه یوه ښځه وه چې ام عبد الله ورته ویل کېده. دغه ښځې غوښته چې هجرت وکړي. نو یې د خپل زوی عبد الله سره داسې اتفاق وکړي چې ته جلا رهیسه او زه به جلا رهیسم او د فلاني غره تر شا به سره یو ځای سو او بیا به په ګډه سره ځو. مسلمانانو هجرت په پټه کاوه ځکه کفارو هجرت ته هم نه پرېښول. نو عبد الله تر مور د مخه د هغه وعده سوي غره شاته ولاړی او ام عبد الله د شپې ناوخته پر خلص پرس وه د لارې د ضرورت شیان ورسره دي پسې را رهیس وه. د مکې مکرمې څخه چې ووتل عمر ابن الخطاب په مخه ورغلی. ویې لیدل چې ښځه د سفر دپاره تیاره او آماده ده. ویل چیرې ځې یا ام عبد الله؟ مسلمانان خو د سفر کولو څخه منع دي. ښځې ورته ویل یا عمر آزارونه مو راکړل مځکه مو را باندې تنګه کړه پرېمږدئ چې درڅخه ولاړ سو. نه تاسې موږ غواړئ نه موږ تاسې غواړو. نو مې پرېږده چې هجرت درڅخه وکړم. که ما و هجرت کولو ته پرېږدې او درڅخه ولاړه سم تا ته څه تاوان رسېږي؟ عمر رضی الله تعالی عنہ د دغو خبرو په اورېدلو سره نرم سو او ښځې ته یې وویل دا نو جلاوالی دی یا ام عبد الله؟ ام عبد الله او عمر رضی الله تعالی عنہ په نسب سره نږدې او شریک وه. ښځې وویل هو فراق او جدایي ده. عمر رضی الله تعالی عنہ وویل په مخه دې ښه او سلامتیا دې ملګری سه. د اول وار دپاره عمر نرمیږي او څه نه وایي. ښځه په تعجب کې سوه او لاړل. پر هغه وعده سوي ځای د خپل زوی سره یو ځای سوه. زوی یې پوښتنه ځینې وکړه چې چا خو ونه لیدې؟ ښځې ویل یا بل چا نه یم لیدلی یوازې عمر ولیدم. زوی یې ویل عمر دا لوی مصیبت دی او ته یې څنګه پرېښولې؟ ښځې کیسه ورته وکړه او ویل تر دغه سوال او جواب زیات شی نه دی پېښ شوی. او په آخر کې دا هم راته وویل په مخه دې ښه سه. زوی یې ورته وویل مور ستا لږ چې د دغې جملې د ویلو په سبب د ده اسلام ته امید پیدا شوی دی. ښځې ویل هو داسې راته معلومیږي. عبدالله وویل والله د خطاب خر به د شهادت کلمې ووایي خو عمر به یې ونه وایي. دا هغه اوله نرمي وه چې د عمر رضی الله تعالی عنہ څخه ښکاره سوه. مګر دغه نرمي میل و اسلام ته نه و بلکې دا فقط د دغې ښځې سره نرمي وه. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کور ته راغلی په چرت او فکر کې دی چې دغه تفرقه او د قوم پاشل ولې پیښیږي. دغه ښځه د ده د قوم څخه ده او حبشې ته هجرت کوي. د دې ټولو مصائب او مشکلاتو سبب څه شي دی؟
پس له فکره و دې نتیجې ته ورسېدي چې د دغو ټولو اختلافاتو سبب محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو یې نیت او عزم وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني. که څه هم دی د هغه په بدله کې ووژل سي مهمه نه ده. مکه خو به د دغو مشکلاتو څخه خلاصه کم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده یې د ځان سره پخه کړه. سهار یې توره واخیستل او د کوره څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو په نیت ووتی. په لار کې یو صحابي ولیدی چې نوم یې نعیم ابن عبدالله و او په پټه مسلمان شوی و. د ده په اسلام څوک نه و خبر. کم وخت چې دغه نعیم ولیدل چې د عمر د مخ څخه د شر علامې راپورته کیږي، توره ورسره ده او د جنگ دپاره تیار دی، ویل د خیره یا عمر چیرې ځې؟ عمر رضی الله تعالی عنه وویل غواړم چې دغه نفر ووژنم کم چې زموږ قوم یې سره متفرق کړي او پاشلی دي. زموږ پلرونه بې عقلان بولي او زموږ الهه په بده سره یادوي. نعیم د دې خبرو په اورېدلو سره وبېرېدی، ځکه عمر جبار شدید او قهرمن سړی دی. د یوه شي اراده چې وکړي هغه تر سره کوي. نعیم غواړي چې عمر د دغه کار څخه راوګرځوي. نو یې ورته وویل که ته محمد ووژنې آیا ته به د عبدالمطلب د اولادې څخه خلاص یې؟ عمر ویل داسې را معلومیږي چې ته هم د خپل دین څخه اوښتی یې. او ویل که څه هم د عبدالمطلب اولاده ما ووژنې زه دغه کار کوم. نعیم ولیدل چې عمر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو ټینګ عزم او اراده کړې ده، حتی خپل مرګ هم فرض کړی او منلی دی. هو هلته داسې نور خلق هم و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو تقاضا او ارزو یې درلودل، مګر دا کار یې نسوای کولی، ځکه هغه د عبدالمطلب د اولادې څخه پر خپل مرګ بیرېدل. هر چاته دا معلومه وه چې د عبدالمطلب کورنۍ بیا هغه سړی بې له مرګه نه پرېږدي، مګر عمر چې دا کار کوي د خپل ځان مرګ یې فرض کړی دی. نعیم فکر وکړي چې یوه داسې حیله جوړه کړي چې لږ تر لږه دونه وخت پیدا کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا اصحاب کرامو ته خبر ورکړي. نو یې عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل چې داسې ده، ته یې باید اول د خپلې کورنۍ څخه را شروع کړې. اصلا د نعیم مقصد دا دی چې عمر په یو بل کار مشغوله کړي او دی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسوي. عمر ویل مقصد دې څوک دی؟ نعیم ویل خور دې فاطمه بنت الخطاب او د دې میړه د دینه اوښتي دي او هغه دین یې پرې ایښی دی چې ته پر هغه دین یې. عمر نو خبر چې خور او اخ یې مسلمانان سوي دي، ځکه اسلام ته دعوت پټ او سری و. اسلام نو پټ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ښکاره سره اسلام بیاناوه او په ښکاره سره عبادت کاوه، مګر ځینې کسان چې و اسلام ته داخلېدل یا داخل سوي و هغو خپل اسلام نه ښکاره کاوه. هر چا د خپل اجتماعي حال او مقام سره موافق عمل کاوه، چا په پټه ایمان راوړي چا په ښکاره. فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنها د عمر خور د هغې جملې څخه وه چې خپل اسلام یې پټ ساتلی و. نو ځکه عمر رضی الله تعالی عنه د نعیم څخه پوښتنه وکړه چې آیا زما خور خپل دین پرې ایښی دی؟ نعیم ویل هو. عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه را وګرځېدی، د اخښې او خور د کور پر طرف رهي سو. په دغه وخت کې چې عمر رضی الله تعالی عنه د خپلې خور فاطمې کور ته ورځي، سعید رضی الله تعالی عنه د فاطمې خاوند هم په کور کې دی. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه هم د دوی سره دی او قرآن مجید ورته وایي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغو کسانو ته چې نوی په اسلام مشرفه کېدل هغه کسان ور استول چې مخکې یې ایمان راوړی و چې قرآن او اسلام وروښي. نو دوی 3 نفره ناست دي. قرآن کریم وایي چې عمر
کور ته ور داخل سو او دننه په خونه کې د قرآن مجید د ویلو आवाज واورېدی. پوره نه اوري، فقط یو همهمه او ژوژ اوري. غوږ ورته ونیوی، بیا هم نه پورت بیلیږي، نو یې په قوت سره دروازه ورپورې وهل. عمر جبار. تاسو فکر کوئ چې د عمر به څونه قوت او طاقت وو؟ عمر په بدن ډیر لوی سړی وو، د هغه ډیرو غټو خلقو څخه وو، ډیر لوی او قوي بدن یې وو. کم وخت چې به پر آس پور سو، پښې یې مځکې ته نه رسېدې. په ټولو مسلمانانو کې د ده په مثل بل غټ سړی نه و بیله خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه څخه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډیر لوی او بردار ځګر و. د ده په لیدلو څوک بیرېدی، هیبت او دبدبه یې درلودل. دغه جبار عمر دروازه ورپورې وهل. د هغه طرفه ورته وویل سوه، څوک یې؟ ویل عمر. خور یې وبېرېدل. ژر یې خباب رضی الله تعالی عنه په پستو کې پټ کړي. پستو په پښتو کې وهغې کوچنۍ خونې ته وایي چې د استوګنې د خونې په آخر کې د ګدام یا مخزن په شکل سره وي، او په عربي کې مخدع ورته ویل کېږي. خباب رضی الله تعالی عنه یې هلته پټ کړي. فاطمه رضی الله